بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسف زی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نیشنل ګورئ. ګرانو کتونکو، ماشومان د یو کور یا د یو ټبر ښایست او ښکلاوي او بیا ماشوم زیږولو، روزلو او پاللو کې ظاهره ده چې د مور یو ډیر زیات اهم او بنیادي کردار وي. خو کله چې د ماشوم د پیدایش عمل شروع شي او بیا د دنیا ته راتګ نه وړاندې چې هغه د کوم مرحلو نه تیریږي، دغه دوران کې د ماشوم صحت څومره اهم وي، د هغې خیال ساتل څومره اهم وي، او بیا چې کله ماشوم پیدا شي بنیادي هغه کوم څیزونه دي چې موږ او تاسو ټولو له په نظر کې ساتل پکار دي چې د بچي د هم خیال وساتلی شي او دغسې د مور د صحت د هم خیال وساتلی شي. او بیا چې ماشوم رو لویږي، د مختلفو مرحلو نه تیریږي، نو هغه کم خوراک څښاک دی چې هغه ته ورکول ضروري دی. او دې سره سره د میندو دپاره دا څومره ضروري ده چې د کم شیزونو نه د هغې ډډه وکړي او کم شیزونه د استعمال کړي. دې سره سره کله چې موږ د ډایټ یا د خوراک خبره کوو، جسمانی صحت یعنی د فټنس خبره هم دې سره راځي. موږ ګورو چې ځینې داسې مسلې وي چې هغه د لږ شان اکسرسایز یا د ورزش یا د خپل عادتونو بدلولو په ذریعه باندې ښه کیدی هم شي. بیا نیغ په نیغه د دې یو تعلق جوړیږي چې کوم منټل هیلث یا ذهني صحت ته څنګه جوړیږي، په دې به خبره کوو. او بیا ځینې پوهان چې کوم دي نو دا هر څه تړي د فیشن سره، یعنې ستاسو چې کوم اپیرنس وي، ستاسو چې کوم دنیا ته ښکارېږئ په کوم شکل کې، تاسو له هغه کړه وړه څنګه کول پکار دي، څنګه تاسو کولی شئ چې تاسو د موجوده دور د تقاضو مطابق فیشن هم خپل کوي، په ټولنه کې ستاسو یو ښه مقام هم وي، خلک ستاسو خوښوي هم، ستاسو عزت هم وي او تاسو کمفرټیبل هم یئ. د بدقسمتۍ نه زموږ په ټولنه کې د ځینې سماجي بندیزونو یا د ټیبوس په وجه په دې موضوعاتو باندې خبرې نه کیږي. موږ نن کوشش کوو چې په دې هر څه باندې تفصیل سره خبره وکړو. زموږ کوشش په دغه هم وي چې څومره هم ممکنه وي موږ معلومات تاسو ته درکو، او دا معلومات به یقینا چې راتلونکي وخت کې ستاسو دپاره، ستاسو د راتلونکو نسلونو دپاره، د بچیانو دپاره ډېر ګټور وي. د دې باندې چې څوک خبرو دپاره موږ رابللي دي، ډاکټر مریم فاطمه زموږ سره ناسته ده. دی د دې هر څه ماهر دي، څنګه چې ما خبره وکړه د ماشومانو، د میندو د صحت، د فټنس، د منټل هیلث، د سایکو کونسلینګ او ورسره نور چې کوم تړلي موضوعات دي، په دې به خبره کوو. ډاکټر صاحب ډېره مننه، ستړي مه شئ. تھینک یو سو مچ چې تاسو ما انوایټ کو. ډېره مهرباني. چې اول خو راته دا ووایي د هر څه نه وړاندې چې بیا پرې خبرې کوو، چې هغه کم ډېر کامن یا عام چیلنجز دي زموږ میندو ته یا زموږ ماشومانو ته چې کوم نیو بورن دي، چې په هغې باندې نه خو خبره کیږي نه پې خلکو ته معلومات شته. کوم چیلنجز دي؟ ګورې چې ټولو کې بنیادي چې کوم دی هغه خو دا ایشو دی چې اویرنس دې باره کې بالکل نشته، او د دې سکوپ اسپیشلی زموږ رورل ایریاز کې ډېر لږ دی. بالکل جی، بالکل جی. ایون سٹیز کې هم د دې دونه سکوپ نشته، دې باره کې دونه اویرنس نشته، دې کې ډېر ریسورسز نشته، بجټ الوکیشن دې باره کې نشته چې څومره پکار دی عمقه څه نشته. گورنمنٹ خپل طرف نه ډېر کوشش کوي. ہاسپٹلس کے اسپیشل گورنمنٹ ہاسپٹلس کے مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹرز هم شته نو، بٹ کلی کې او اسپیشلی ډېر چې کوم زموږ ایجنسیانو د رورل ایریاز دي دلته دا اپروچ بالکل نشته. میندو ته دا پته شته دی لکه جنرلی چې لکه کله دی کنسیو کی چې کم سټیجز کې به دی ډاکټر لزي او څه پروټوکولز دي، که دغه اویرنس کم لیول دی؟ اوس د دې اویرنس سټیز کې خو ښه شته، ځکه چې هغې ښځو ته چې کوم سټیز کې اوسیږي هغې ته انټرنیټ ته اکسس هم شته، هغې ته خپل سوشل سرکل نه هم دا پته لګي، او هغې چې کوم مشران دي هغې کې هم دونه سنس شته چې هغې ډاکټر له اپوینټمنټس او دې باره کې ډېر خیال ساتي. نو کلی کې یو خو پریګننسي چې کوم هغه پلان هم نه وي، موسٹ آف د ټایمز هغه انپلانډ پریګننسي، نو پری نیټل کیر دکه هم لږ دلته هم لږ خراب شي. او بیا چې مخکې مونږ لاړ شو نو د ډاکټرز اکسس نشته، هلته کلینکس دونه نشته، هاسپټلز ته اکسس نشته. نو دا شی هم چې هغې ته به داسې وي چې دی به سټیز ته راځي چیک اپس لا، نو دا هم یو ریسورس ایشو هم دلته راغلی. خو دا چې کوم ټرینډ دی چې ان ټرینډ چې کوم
موږ ورته څه ویلی شو چې کوم سټاف وي په دې کلو کې وي مطلب که بیسک هیلث یونټ کې نه وي په دې کورونو کې هغې خپل ځان له سټاټ اپ جوړ کړي هغې ته د ښځې پریفر کوي تلل یو خو ریسورسز وجه مې بل علم نه وي هغه څومره خطرناک دی بالکل جی د انټرینډ کس خو تاسو ته پته ده چې ډېر خطرناک دی او دې کې هم داسې هم کولی شي چې د دایانې او دا چې کوم مونږ وایو چې دایانې نو خلک دا ځکه پریفر کوي چې یو خو ښځې وایي چې ښځه ډاکټر کلو کې اکثر نه وي نو ښځې دا پریفر کوي چې څوک ښځه وي چې مونږ وګوري او بل دا چې هلته دونه اکسس هم نشته که نه ما تاسو ته وایي چې هاسپټلز نشته نو بس همدغه کسان دي چې دې نه بل دا چونکې د دوی د کلي د چم ګاونډ یم دوی ورسره لږ کمفرټیبل وي خو که دې دوران کې څه کمپلیکیشن پیدا شي بیا خو دوی سره بندوبست نه وي که نه نه جی نه دا خو یو ایمرجنسي کیس دی او اکثر تاسې کیږي هم ماشوم خرابي شي مدر اینڈ چایلډ ډیتھ هم دې کې کیدی شي څه ایډوایس کوئ تاسو چې لکه چې دا اوایډ شي دا پریکټس دا هیلث باندې خو ګورې کمپرومایز خو نه دی کول پکار سو دا پکار دی چې دی خپل دایانو او دی پریکټس نه اخوا شي او پراپر هاسپټلز ته ځي صحیح او دې باره کې اویرنس ټي وي چینلز ورکولی شي نن سبا خلک ټیک ټاک ګوري نو چې کم انفلوئنسران دي هغې ته پکار دی چې دې باره کې اویرنس ورکوي چې کلي کې کم مشران دي هغې ته کلي کې د ملایان ډېر انفلوئنس وي زموږ مولوي ډېر رسپیکټیبل وي هلته نو هغې ته پکار دی چې دې باره کې لږ اویرنس ورکوي خلکو ته چې خلکو ته پوهه ورکړي لږ غونته کې شاته ځو خبره به د دې ځای نه شروع کړو تاسو ویل چې یو خو انپلینډ پریګننسیز وي که نه د هغې نه هم اول که موږ وګورو چې دا ټرینډ زموږ په سوسایټي کې ډېر زیات کم دی د واده نه مخکې د ټیسټ کولو او که خاص کر سړي ته دا ویلی شي چې ته د واده نه مخکې خپل ټیسټ وکړه نو هغه دا د خپل غیرت د انا د خپل سړیتوب خلاف ګڼي دې ټرینډ ته څنګه ګورئ دا څومره ضروري ده چې د واده نه مخکې د ټیسټ وشي ګورې دلته یو خو د کزن میریجز هم ډېر ټرینډ دی زموږ کلو کې اسپیشلی او دوسرا دا چې دا ټول چې کم دی که نه ټیسټس د فرټیلیټي اور دا چې ماشوم کې مسئلې راځي د دې 70% کاز چې کم دی هغه میل کازز دي میل د انفرټیلیټي اسپیشلی او چې ماشوم کې مسئلې راځي اوکې ښه جنیټک ډسیبلیټیز چې کم تیلیسیمیا سی پی چایلډ ورته وایي او جی تھیلیسیمیا خو یو بلډ ډس آرډر دی سی پی چایلډ شو او چې دا ذهني کمزور ماشومان چې کمی هغه نو د دې 70% کاز میل وي او نو زموږ علاقو کې خلک دا نه پوهېږي چې ان کیس تاسو وایئ چې فرټیلیټي ده نو چې کم ښځې کې یا کم کپل کې فرټیلیټي نو هغه اټومیټکلی به دا ازیوم کړي چې دا به د ښځې وجه نه دی انفرټیلیټي نو دې د پکار دی چې ټول ټیسټونه ډېر ضروري دي واده نه مخکې چې تاسو ټینشن نه بچ شئ تاسو نور علاجونو نه بچ شئ او که دا ایڈوانس کې اونشي لیټر سټیجز کې دا پته ولګي چې ماشومان نه پیدا کیږي بیا پریفریبلی اول به میل ټیسټ کوي دلته کې خو میل بس مکمل هغه ته لکه دغه هیڅ کسور نشته ټول ایکسپریمنټس په زنانه کیږي دا خو چې انفرټیلیټي ډایګنوز شي نو میل هم خپل ټیسټ کوي فیمیل هم خپل ټیسټونه کوي چې مسله دی ته پن پوینټ شي نو بیا علاج فردر را رواني نه خو چې میل نه کوي دا اټیټیوډ به څنګه بدلو دې باره کې اویرنس کول پکار دی صحیح خلکو ته پوهه ورکول پکار دی بل دا راته وایي چې کله پریګننسي وشي بیا کم پروټوکولز دي چې لکه دا د سیف اینڈ سیکیور ډیلیوري طرف ته دم لاړ شي دې دوران کې د هیلث چونکې تاسو نیوټریشنسټ هم یا ډایټ باندې هم تاسو خبره کوئ نو اوس به دا ټاپکس یو بل سره کنیکټ کړو که نه دې دوران کې مور له کم احتیاطي تدابیر پکار دي کم خوراک پکار دی کم خوراک نه دی پکار اول خو دې کې ټولو کې امپورټنٹ شی دی پری نیټل وایټامنس موږ دې ته وایو چې څنګه تاسو پلان کې پریګننسي ځکه ما تاسو ته ویل چې پریګننسي پلان کول ډېر ضروری دی چې تاسو ته پته ده چې موږ اوس د په دې جرني را روان شو نو تاسو به پری نیټل وایټامنس ښځې له ورکې نو هغې سره د نیورل ټیوب ډیفیکټس یو قسم ابنارمالیټي د ماشوم کې هغه نه تاسو بچ کېږئ تاسو ماشوم به هغې نه بچ کېږي دویمه دا خبره شو چې زموږ کلچر کې دا دی چې یو ځل پریګننسي شوه نو ښځې ته به وایي چې نه ته به خشته کښېنې او ته به کارونه نه کې او درن شیزونه به نه چې آرام به کې نو دا کنسپټ ډېر غلط دی دې سره ښځې کې هم ډېرې مسلې راتلی شي فردر پریګننسي کې مثلاً ویټ گین گیسټیشنل ډایبټیز
داسې مسلې راتلی شي لیبر ګران شي د سره چې تاسو کې نه او فزیکل اکټیویټي نه کې او دویمه دا چې هغې وایي چې اوس خو ښځه سره یو ماشوم هم دی نو دا به 2 کسان دپاره خوراک خوري نو دا یو ډېر غلط کنسپټ دی لکه دا اوور ایټینګ کوي اوور ایټینګ کوي لکه دا ښځې وایي که نه چې اوس خو موږ ته ډېر نیوټریشن ضرورت دی نیوټریشن ضرورت دی نو دا د دې مطلب نه دی چې تاسو دا ډبل خوراکونه سټارټ کړئ دې سره بیا هغه ویټ گین او شوګر لیول زیات شي های بلډ پریشر شي چې کوم کې ماشوم لام خطره دی او مور لام خطره دی نو دا خو زموږ چې کوم اوس بچیانې دي یا چې کوم ینګ فیمیل دي نو خو ډېرې نیازبینې مې کنی خو په خپل هم بیا څه کار لګوتې نه وړي چې لکه بس زه خو بس اوس ډېر سپیشل یم نو بیا هغې په وجه بیا کمپلیکیشنز راځي لکه دوی به نارمل چې کوم د ژوند ژواک کم روټین دی به جاري ساتي هغه به خپل نارمل روټین جاري ساتي هغې سره هغې ته پکار دی چې واک کوي جنټل سټریچنګ جنټل ایکسرسایزز کوي چې مسلز چې کوم دي هغې کې فلیکسیبلیټي راځي او مسلز ریلیکس وي دې سره د مور خپل صحت هم ښایي د ماشوم صحت هم ښایي او مخکې لیبر کې هم هغې ته اساني او هغه کم شیزونه دي چې هغه به نه کوي لکه مطلب ویټ اوچتول شو یا دا قسمه شیزونه چې کم نه لږ پرهیز پکار دی چې داسې شی دی چې ویټ اوچتول او دروند کار چې ستاسو ګاینیکالوجسټ تاسو ته پخپله ویلی دي چې تاسو به دا کار نه کې ستاسو پریګننسي یو های ریسک پریګننسي ده بیا به تاسو نه کې ګاینیکالوجسټ چې وایي هغه سیزونه وایي او دا وزټ څومره فریکوینټ پکار دی یو پروفیشنل کوالیفاید ګاینیکالوجسټ لا څومره ټایم کې پکار دی یو خو وزټ پکار دی چې څنګه تاسو ته پته ولګېده چې زما پریګننسي ده تاسو ته پکار دی چې تاسو وزټ کې بیا فرسٹ ټرایمسټر چې 3 منثs اینډ شي بیا یو وزټ پکار دی هغې کې د تاسو ګاینیکالوجسټ تاسو الټراساؤنډ کې ګوري چې ماشوم کې هر څه ښه دی تاسو کې درنه هر څه ښه دی بیا سیکنډ ټرایمسټر کې تاسو یو وزټ کې هغې نه پس چې کله تھرډ ټرایمسټر د آخري 3 میاشتو سټارټ شي هغې کې تاسو هر 2 ویکس پس به ګاینیکالوجسټ له ځئ او وزټ کوئ صحیح او دا ډیسیژن په کم ټایم کې کیږي اوس خو دا یو فیشن دی یا ټرینډ دی چې فیمیل پریفر کوي سی سیکشن دا فیصله څوک کوي دا په کم سټیج کې کیږي چې دا به نارمل ډیلیوري وي که نه دا به سیزیرین وي دا مور پورې وي کم میندې الیکټیو سیزیرین پسې ځي هغې وایي چې موږ به هغه سټارټ نه خپل مایند جوړول دی چې موږ به سیزیرین کوو نو دا ریکمنډډ دی دا ریکمنډډ ده د مور اساني خبره ده سیزیرین یو میجر سرجري ده هغې نه ریکوري ګرانه ده نو او نارمل ډیلیوري دا ده هغه یو روز تکلیف دی صحیح چې تاسو اوکې نو بس هر څه بیا ښه روان دی ریکوري دونه نشته صحیح او که ډاکټر ریکمنډ کوي نو بیا پکار دی بیا خو پکار دی ځکه چې ډاکټر ځکه وایي چې خدا نخواسته ستاسو ماشوم ته څه خطره وي جی جی اکثر د کې داسې موشي چې لیبر ډېر پرولونګ سي نو ماشوم ته اکسیجن بند شي نو بیا هغې کې ذهني کمزوري معذوري دا شیزونه راتلی شي دا راته وایي ډاکټر مریم چې دا کم ارلی میریجز وي یا کم عمر کې چې کم ودونه کیږي هغې کې بیا میندې جوړېدلو کې زیات کمپلیکیشنز وي او هغه څه وي چې لکه دا پته ولګي چې آیډیل ریکمنډډ ایج څه دی چې کوم ایج کې د جنۍ واده کېدلی شي هغه منټلی فزیکلی سایکولوجیکلی د چیلنج ته تیاره ده زه خپل کلاینټس ته خو دا ریکمنډ کوم چې یور 20s آر د بیسټ ټایم ټو هیو ا بیبي نو دا ارلی 20s هم کېدی شي او لیټ 20s هم کېدي لکه دې نه الګ اخوا هم لکه خلک 30s کې هم بچي وروړي یا خلک دې نه ارلی هم بچي وروړي نو زه دې وایم چې دې ایج کې د ښځه خپل پرایم کې نو هغه ریکوري ډېر اساني دی ټایم کې 20s کې ان 20s اوکې او د دې نه پهله چې وینو لکه هیلث وایز به هغسې ویک وي داسې دی چې د باډي ټول میچور نه دی شوی نو هغې کې بیا کمپلیکیشنز هم راتلی شي کمزوري هم کیدی شي د مدر هیلث ته هم خطره کیدی شي ریکوري ګرانه شي صحیح دا راته وایي د مدر هیلث حوالې سره چونکې خبره کوو برث سپیس یا وقفه چې دا میډیکلی آیډیلی څومره پکار ده میډیکلی او آیډیلی خو 2 ایئرز وقفه دې کې پکار ده چې تاسو چې نارمل ډیلیوري شوی دی نو 2 ایئرز وقفه به وساتئ صحیح او چې ستاسو سیزیرین ډیلیوري شوې ده نو هغه یو غټه سرجري ده هغې ریکوري ډېر ګران دی د باډي کې دننه 7 لیئرز کټ کیږي سیزیرین کې نو هغه 7 لیئرز بیا جوړول او هغې ریکوري کول هغه یو لوی پروسس دی نو هغې کیس کې موږ 3 to 4 ایئرز ریکمنډ کوو او څومره
پکاري دا ماشومان د چا ښه ډیر وي دا څوک پریفر کوي چې لږ دی وي لکه میډیکلی هم ریسورسز تم کتل پکاري د مور صحت تم کتل پکاري څه ریکمنډ کوي دا خو د مور خپل هیلث خبره ده او دویمه دا چې ستاسو ریسورسز څونه دي چې دا خو نه دی چې تاسو بچې روړې او بیا نه ښه ایجوکیشن ورکولی شي نه ښه تربیت ورکولی شي مور خپل صحت ته خپل وس ته هم ګوري که نه ځکه چې بچې تش روړل خو نه دي که نه لوی کول هم دي صحیح بیا هغه ته ایجوکیشن هم ورکول دي ایجوکیشن هم ورکول دي فیوچر هم ورکول دي دا راته وایي چې ړومبی خوراک د ماشوم څه پکار دی ډېر میتس دي ډېر ټوټکې هم دي د نیاګانې او نور چې کمې پوپیانې وغیره یي څوک وایي چې ګوټي به زه کوم څوک وایي زه به ورته دا څیز ورکوم څوک وایي شات به ورکوم اوس خو د بازار کې تیارې ګوټیانې هم ملاویږي میډیکل ساینس څه وایي دا ریکمنډ کوي که نه ړومبی خوراک د ماشوم دنیا ته راتګ نه څه پکار دی ړومبی خوراک د مورپی کې هم هغه چې اولنی کمپی که نه هغې ته مونږ میډیکل کې ویو لیکوډ ګولډ صحیح یا ګولډن ډراپس هغه ماشوم دپاره سره زر دی هغې کې ډېر زیات امیونټي د ماشوم سټرانګ کیږي او هغه پکار دی چې اولنی خوراک یې ماشوم او دا شهد څوک ورکوي څوک هغه کھجور ورکوي یا دا شیزونه ورکوي نو دا بیخي ریکمنډډ نه دی د دې سب میډیکل بیسس نه دی دا ساینټیفکلی پروون دی چې ټل دی ایج اف 1 year تاسو شهد نشئ ورکولی خپل ماشوم ته نشئ ورکولی فورا نه بیخي نشئ ورکولی هغې کې یو خاص قسم ټاکسین چې کوم پیرالسس کاز کولی شي ماشوم باندې مسر کوي هغه ایگزیکټلی صحیح نو او دې سره سره نور خوراک به بیا کله شروع کوو لکه اوبه او بیا نور چې کوم لکه نرم خوراک دی دې کې دا چې کوم چې ایکسکلوزیولی برسټ فیډ ماشومان دي که نه هغې ته به مونږ 4 to 5 months کې نرم خوراکونه به سټارټ کوو لکه کسټرډ فیرني دا شیزونه به پیوري خوراکونه دا شیزونه به سټارټ کوو او چې کوم باټل فیډ بیبیز دي هغې ته مونږ 6 months کې سټارټ کوو صحیح وختي مونږ خبره وکړه که نه چې دا یو فیشن دی یا سټایل دی د زنانو به وي چې لکه هغې پریفر کوي اپریشن یا سرجري کوي دغسې دا ټرینډ هم کتلی دی مونږ چې د برسټ فیډینګ خبره تاسو وکړه زنانه نه پریفر کوي د دې بیا سایډ افیکټ مور دپاره صحیح د دې سایډ افیکټس مور دپاره دا دي چې پریګننسي چې وشي که نه نو زمونږ باډي ځان له فیټ ریزروس کې دي چې ځان لیبر دپاره تیار کوي نو چې کله مور برسټ فیډ کوي نو دا ریزروز بیا استعمالیږي نو دې سره مور خپل هم شیپ کې راشي هغې ریزروز هم استعمال شي ټول د مور هیلث دپاره دا فایدې دي او ماشوم هیلث دپاره خو برسټ فیډینګ از ریکمنډډ دا چې کوم د برسټ کینسر حوالې سره مې کته چې هغې کې ون اف د ریزنز دا هم دی چې کوم میندې برسټ فیډینګ نه کوي نو داسې ده داسې بالکل د برسټ ټول اناټمي د برسټ فیډینګ سره چینج کیږي او لکه یو ښه طرف چینج کیږي دا راته اوس په د مور په صحت باندې لږ نور هم خبره وکړو چې د دې نه پس بیا مونږ کتلی دي چې نارملی خو د ښځو خپل هم خاص کر کلیوال تاسو رورل خبره وکړه چې یاره بس اوس زما خو ژوند ختم دی او بچي مې راوړل او به زه خو بوډۍ شوم یو هغه باډي شیپ هم لږ کمپرومایز شي څه داسې کول پکار دي کوم ایکسرسایزز دي یا کوم هیبټس دي یا ټپس دي چې هغه کوي چې باډي خپل شیپ کې وي او نور هیلث هم نه خرابېږي ما سره چې کوم هم پوسټ نیټل ریهابلیټیشن کلاینټس راځي هغې کې ټولو نه زیات چې کوم مسله هغه وایي که نه هغه ویټ گین دی چې مونږ بس نرې کا نو د دې منټل هیلث سره هم ډېر هغه دی چې مخکې به ښځه نرې اوس غټ شوه نو هغې ځان بدي ښکاري یا هغې منټل هیلث باندې اثر پروزي نو د دې لپاره مونږ داسې کوو چې مونږ هیلدي خوراکونو پسې نیوټریشن باندې ډېر فوکس کوو ځکه چې زیاتره نیو مدرس چې کوم دي هغه برسټ فیډ کوي نو هغې نیوټریشن مونږ کمپرومایز نشو کولی او فزیکل ایکټیویټیز زه واک ریکمنډ کوم ایون چې کوم مدرس سیزیرین مدرس دي هغې ته هم زه واکس ریکمنډ کوم چې تاسو چې څنګه پاسې لکه ستاسو اپریشن دوی مرض دی په واک شي او جی لږ واک شي لکه سټارټ لږ نالی بیا زیاتلی ډېر ښځې داسې دي چې هغې جم ته اکسس نشته یا افورډ کولی نشي یا اکسس نشته یا کلي کې دي هلته څه فیسلټي داسې نشته نو هغې دپاره زه وایم چې تاسو ته څه غټ سیټ اپ نه دی پکار تاسو جنټل سټرچنګ کولی شئ
تاسو یوګا ټایپ ایکسرسایزز کولی شئ چې کم کې سب اکوپمنټ نه دی پکار یا تاسو چې ویټ ټریننګ زه ښځو کې ریکمنډ کوم د یو ډېر ښه شی دی تاسو یو اوبو بوتل راوالئ هغې کې اوبه واچوئ او ځان له ویټ جوړ کړئ. صحیح. دا کمپلیکس دی که دا څه دي دا تاسو چې موږ ته رایي چې موږ نری کا او بل بیا ښځې دا سوچ شروع کړي چې یاره بس اوس خو زه غټه یم او دا فیشن هم چونکې ستاسو سبجیکټ دی که نه په هغې باندې هم بیا خبره کوو چې بیا هغه فیشن هم پرېږدي او چې دا څیز را سره خوند نه کوي دا را سره خوند نه کوي او زما عمر اوس د دې خبرو نه دی. دا څه شی شو؟ دا ګورې دا منټل هیلث ایشوز دي که نه ځکه چې هغې باندې ذمهداري هم زیات شوه هغې خوب هم نه دی پوره دا شی هم منټل هیلث ډسټرب کوي بیا هغه شیپ نه هم بهر شوه نو دا شی هم هغه شیپ د داسې څه فارموله شته چې لکه دا شیپ د دې نه بهر شو همدغه خو مسله ده که نه چې زه اول داسې یم اوس داسې شوم نو خیر دی که نه نو هغه تاسو دا خبره نه پوهېږئ دا د ښځو هغه سایکي دی چې هغې وایي چې زما پری بیبي باډي پکار دی نو خو پاسبل نه ده که نه خو دا ولې نه دی پاسبل بالکل پاسبل دی څنګه نو تاسو ځان خیال وساتئ خپل نیوټریشن او فزیکل اکټیویټي کې ایکسرسایز وکړئ ډایټ وکړئ. ایج په خپل هم په باډي باندې ریفلیکټ کیږي که نه خو نیچرل یو پروسس دی که نه چې ویټ به هم گین کیږي لږ ډېر غټوالی به هم راځي ټول عمر خو بنده نری نشي پاتې کېدی. نه ولې نشي پاتې کېدی چې خپل ځان خیال ساتي پاتې کېدی شي. نو هغه چې وختي تاسو خبره وکړه چې ړومبی ماشوم دا د کال نه بل ماشوم پیدا شي بیا بل پیدا شي او ان پلینډ هم پکې کیږي نو بیا دې کې خو ښځې هغه خیال ساتل خو کمپرومایز شو که نه ځکه خو زه وایم چې پلانینګ ځکه هم امپورټنټ دی چې تش دا نه ده چې ریسورسز دا خبره ده خپل ځان صحت ته مو ګورئ که نه. صحیح. او جی نه خو دا چې چونکې فیشن هم دې سره دا فیشن یو خو وایي څه ته دا په دې باندې خبره وکړي او بیا د فیشن او د صحت خپل منځ کې څه تعلق دی لکه خلک وایي چې دې خبره د مور په صحت باندې شروع کړې اوس فیشن ته لاړو د دې څه کنیکشن شته بل څه؟ ولې نشته چې فیشن څه دی چې خلک وایي چې زه ښکلې ښکارم. صحیح. زه داسې کپړې اچوم نو زه خیر ټرینډز باره کې د ښکلې ډیفینیشن به څوک کوي چې لکه دا ښکلې دی او دا نه دی دا خو تاسو ما نه ښه کولی شئ. نه خو لکه مثال په طور خلک وایي چې زه د ښکلې ښکارم که نه د دې څه کرایټیریا شته لکه چې تاسو د دې کپړو باندې بیا تاسو خپل کپړې ایکسسرایز څنګه کې لکه تش کپړې اچول خو نه دي که نه تاسو د هغې کپړې سټایل کې لکه هغې سره به څه جولري اچې هغې سره به شوز میچنګ کې یا دوپټه سټایل سره اچې لکه دا خبرې بیا راځي لکه اچول یو بل شی دی او سټایل کول او کیری کول یو بل شی دی. اوس د دې صحت سره څه تعلق شو؟ د صحت سره چې تاسو غټې او منټل هیلث هم د هغې به بل بیا سټایل وي که نه ظاهره خبره ده تاسو ته پکار ده چې تاسو فیشنونو ته مزې چې نن سبا د فرشي شلوار فیشن دی نو زه هم اچوم. صحیح. تاسو هغه شیزونه اچئ چې کم ستاسو باډي شیپ باندې ښه ښکاري چې اوس لږ سپوز تاسو لږ ویټ گین شو دا نارمل خبره ده چې ښځه لږ غټه شي د بچو نه پس هغې د ویټ لوز کولو کې ټایم لګي نو تاسو داسې بس جینیټیکلی هم کېږي جینیټیکلی هم کېږي یا تاسو ته بل څه هارمونل ایشوز دی چې تاسو ویټ گین کېږي نو تاسو خپل باډي شیپ باره کې ځان خیال ساتئ او بیا عمر کا اکارډنګ کپړې واچئ چې فراک سټایل کمی سټایل له فراک سټایل شفټ کې دوپټه کیری کول څه داسې وکړئ چې هغه ستاسو ګډ ایریاز هایلایټ کوي. صحیح. بعضې زنانو دا پرابلم چې د فیس ظاهره ده چې فیس باندې خو کمپرومایز نشته هغې وایي چې رنګ بدل شو دانې پرې راوختلې ګرمي ده یا بعضې خوراک سره بیا ډېر زیات کانشس شي او کانشسنس کمپلیکس ډیولپ کړي د دې څه علاج دی او سټینډرډ څه دی لکه د دې نن سبا خو سکن کیر کې ډېر بوم راغلی دی او ښځې ډېر کانشس دي خپل سکن باره کې نو زه ټول ښځو ته چې ټول ما ته کلاینټس هم راځي او چې خپل سرکل کې هم زه ریکمنډ کوم چې تاسو خپل یو سمپل شانته سکن کیر وساتئ او چې دا پمپلز راوځي یا ایکنی کېږي د دې اکثر لاندې څه وجه وي څه هارمونل ایشو تاسو ته رواني اکثر ښځې وایي چې زموږ چین کې دانې راځي نو د چین او د فور هیډ دیز آر هارمونل ایریاز چې تاسو کې دننه څه هارمونل ایشو دی بیا هغه بس تاسو سکن باندې مینیفیسټ کیږي او دا نیچرل وي دا نیچرل هم کیږي خو ټریټمنټ کېدی شي ټریټمنټ کېدی شي
او د دې ډایټ سره هم اثر دی ویدر سره؟ بالکل ویدر سره خو دونه اثر نشته. اکثر داسې کیدی شي چې ګرمي موسم کې تاسو ته خوله ډیر زیات راځي نو هغه لکه جرمز کاز کوي نو هغه سره لږ اکنی راتلی شي. نو دونه د ویدر تعلق نشته. خوراک ډیر تعلق دی دې سره. اکثر چې زمونږ خوراکونه دي ګندم زمونږ سټیپل یو خوراک دی. اٹ از ا ریلی انفلیمیټری فوډ. هغه دنه ډیر انفلیمیشن کاز کوي. اکثر چې کوم ښځې چې چاته PCOS ټایپ ایشوز دي هارمونل ایشوز دي هغه ډیری سره او ګلوټن چې کوم غنم کوي او ډیری پیو کوي چې دا زموږ سټیپل خوراکونه دي. لکه دینه بغیر نور چې کوم سپایسی خوراکونه وي یا دا جنک فوډ چې ورته مونږ وایو فاست فوډ دا هم کنټریبیوټ کوي. هغه سکن سره خو ډایرکټ څه تعلق نشته. خلک وایي چې پکوړې او خوړې او څوک وایي نن سبا امونه مې خوړل او ګرم دي او دا دي. د دې دا چې ستاسو هیلث بیا هغه کېږي چې جنک کې ډېر زیات کیلریز دي ستاسو فیټس باډي کې ډېر زیات کېږي. بیا هغه ویزرل فیټ شي. زموږ ساؤتھ ایشینز کې دا دی چې زموږ چې فیټ زیات سي نو هغه ویزرل فیټ شي زموږ ټمیز باندې راځي. صحیح. نو دلته ځکه دا پاٹ ویلیز ډېر کامن دي نن سبا. دا راته وایي چې زمونږ هغه خویندې میندې لوریانې دا وخت چې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو خبرې اوري د سکن کیر حوالې سره کنه یو خو هغه ایکسپنسیو سیزونه دي چې به بیا بیوټیشن ته ځي یا به ډاکټر ته ځي. لکه جنرالي کور کې څه کولی شي هغې لکه یو خلک وایي اوبه دي ډېرې څکي که نه یا روز واټر د استعمالوي نور داسې کم کم شیزونه دي چې سکن یې ټایټ وي. یو خو ملټي وایټامنز تاسو خورئ. پروټین تاسو خپل ډایټ کې استعمال کوئ او هایډریشن باندې ډیر خیال ساتئ. لکه اوبه ډېرې څکئ. لکه اوبه ډېرې څکئ. لکه 8 ګلاس اوبه چې دی وی نو دا یو رښتیا خبره ده. 8 ګلاس اوبه تاسو ته پکار دی چې تاسو څکئ. او بیا سکن کې روټین کې داسې دی چې تاسو ته ایکسپنسیو شیزونه حاجت نشته. صحیح. یو اونلی نیډ 3 تھنگس. یو تاسو ته پکار دی چې وینځلو دپاره څه شي کلینزر صابون. صحیح. څه شي داسې هغې کې څه ریکمنډ شته که نه اینی ښه صابون؟ اینی ښه صابون تاسو مارکیټ کې ډېر آپشنز دي لو پرایز ټو های پرایز. تاسو خپل بجټ هغې سره تاسو وګورئ خو ځان له یو فیس واش یا یو صابون ځان له راوړئ. دا یو شو. دویمه دا غوړول دپاره څه شی مویسچرایز. د دې کې مارکیټ کې ډېر آپشنز ملاویږي نن سبا نو تاسو دې وګورئ. دا به تاسو استعمالوي. درېیمه چې ټولو کې امپورټنټ شی دی او اکثر خلک دا مس کوي هغه د سنسکرین یا سن بلاک. دا ډېر زیات ضروری دی. خلک دې باره کې ډېر اټینشن نه ورکوي ایګنور کوي نیګلیکټ کوي. نو دا ټولو کې امپورټنټ سکن کیر کمپوننټ دی چې موږ یوز کولی شو. اسپیشلی زموږ ویدر چې کوم دی هغه ډېر هاټ وي. ایون ان ونټرز سن ډېر هارش وي. دا کوکونټ آیل چې کوم دی دا هم خلک وایي چې یا دا خاورۍ ورته یا فټکړي ورته هغه یو سټون ټایپ وي چې دا خلک روز واټر کې واچوي او بیا سپری کوي. دا څه فایده ورکوي؟ او داسې خو ډېر بیا ټوټکې دي چې تاسو یوز کولی شئ. نو زه خپل کلاینټس ته او خپل آس پاس خلکو ته او ځان ته لکه زه د ہوم ریمیډیز باندې چې کوم ساینټیفیکلی ټیسټډ نه دي زه دونه خیال نه ساتم. لکه دونه اټینشن دیله نه ورکوم او ریکمنډ هم نه کوم. ښه نه ریکمنډ کوئ تاسو. خو هسې تاسو لږ غونته کې لکه زموږ د ملګري د سټوډیوز کې هم ناست دي او دا چې کوم ګوري مونږ که نه تاسو ټول خبرې دا کوئ چې ښځو له دا پکار دي دا د هغوی حق دی چې ښکلي دې ښکاره شي او سکن دی. نو د سړي هېڅ لکه معنی نه لري چې دی دې هم ښکلي ښکاره شي سکن کیر حوالې سره. او د ښځو منټل هیلث له خو دا پکار دی چې سړي هم ښکلي ښکاره شي. د هغوی لکه نیم سټرس خو الریډي به کم شي. نه خو دی دپاره لکه دا تاسو جنرالي لکه هر سکن دپاره وایي که نه؟ جی زه هر سکن دپاره ویم. او دا خبره چې زه کوم چې تاسو ښکلې ښکاره شئ خپل ویټ او خپل فټنس او نیوټریشن معنی کې خیال ساتئ. زه د سړو ته هم زه ویم لکه دا مدر فادر چایلډ کیر دی. فادر چایلډ کیر هم دی. دا ټولو دپاره یو ایډوایس تاسو وې. صحیح. منټل هیلث باندې به لږ خبره وکړو چې دغه ټول پروسس کې ښځه یا مور د کم منټل سټرس نه تیریږي لکه سینس کنسپشن ټو ډیلیوري اینڈ دین موو آن که نه چې وین یو موو آن نو دا خو بس منټل سټرس هم کاس کوي که نه لکه ستاسو ژوند کې یو چینج راځي که نه. بالکل. نو دا داسې ده چې څنګه پریګننسي وشي اسپیشلی ان لاست ټرایمسټر چې آخري 3 میاشتې هغې کې
ښځې باندې ګیسټیشنل ډپریشن راځي. صحیح. دا ریزن د دې پسې ساينس دا ورکوي چې هارمونز نیو جوړیږي، هارمونل امبیلنس کیږي، نو دې وجې نه د ښځو کې دا ډپریشن شانته راځي او موډ سوینګز کیږي. چې کله ډیلیوري وشي که نه صحیح نو دا شیزونه لږ زیات شي، ځکه چې اوس یو ماشوم رالو، هغې ریسپانسبلیټي رالو، ستاسو خوب هم نشته ځکه چې ماشوم بار بار پاسیږي، او هغه چې ګډ هارمونز ستاسو باډي جوړ کړي و که نه هغه لیول کمیږي، هغې لیول بیا رو کمیږي. نو دې وجه نه ډېر زیات ډپریشن بیا ښځې باندې راځي. د هغې ته موږ وایو پوسټ نیټل ډپریشن. او جی او خفه وي خلک، خفګان، سیډنس، مایوسي، دا شیزونه چې 2 ویکس نه زیات شي کانسټنټ، نو دا پوسټ نیټل ډپریشن یو ډایګنوسس شو. نو دې لپاره چې بې خوبي هم دې کې راځي، خوب ختم شي. بې خوبي هم ځکه چې اکثر هیلپ خلکو سره نه وي، خلکو سره هیلپ اویلیبل نه وي، هغه مور بار بار پاسي، بیا چې سهار پاسي کور کارونه هم هغې په سر وي، نو دا شیزونه چې یو ځای شي نو هغه مور باندې ډېر سټرس راوړي. دې کې د کور د نورو خلکو یو د لایف پارټنر او د کور فیملی چې نور کوم کسان دي د هغوی څه ریسپانسبلیټي جوړېږي؟ تاسو هغوی ته څه ریکمنډ کوئ چې د څه کوي بیا د پیشنټ سره یا چې کوم کلاینټ دی؟ دې ټایم زه وایم چې میډیکیشن او هر څه نه امپارټنټ چې کوم شی دی که نه هغه ستاسو سپورټ سسټم دی. سوشل سپورټ. او جی چې تاسو نه ارد ګرد چې کوم کسان دي هغه ستاسو څونه هیلپ کولی شي. زه خپل کلاینټس ته هم دا ریکمنډ کوم، لکه د ډپریشن سویرټي خلک وایي چې لکه تا ولې خفه یې، تا خو پکار دی چې خوشحاله ماشوم رالو او تا ولې خفه یې، لکه هغې باره کې ښځه جج کوي. نو دا پوسټ نیټل ډپریشن دونه سویر شي چې زما یو کلاینټ وه هغه به خپل ماشوم لامبول، او هغې ذهن کې دا سوچونه راتلل چې زه به دا ماشوم اوس ډوب کوم، لکه دونه خطرناک دی د مور او د بچی دپاره ده. نو ارد ګرد چې کوم کسان دي هغې ته پکار دی چې مور ته د ټایم کې هیلپ ورکوي، هغې ته لږ ایز ورکوي، او مور ته هم پکار دی زیات ښځې داسې مه وي هغه هیلپ ایکسیپټ نه کوي. نو زه خپل کلاینټس ته وایم چې دا ټایم دی، نیور سی نو ټو هیلپ. تاسو دې ټایم هیلپ وغواړئ چې لکه اوس ما ته هیلپ پکار دی، او چې تاسو ته ولګي چې دا شی اوس کنټرول کیږي نه. لکه زه خو خپل کلاینټس ته سټریټجیز ورکوم چې تاسو پازیټیو تھنکینګ او ګریټیټیوډ کی طرف تاسو ځئ، چې کوم پازیټیو شیزونه دي د ماشوم چې ما سره دا شته دا نشته، ګریټیټیوډ ډپریشن باره کې ډېر هیلپفل هغه کیږي. یا ریلیکسیشن ټیکنیک، ډیپ بریدنګ ایکسرسایزز، یا داسې تاسو کې هیلپ تاسو وغواړئ چې هر څه کار نه کوي، لکه تاسو هر څه وکړه اسم نه کار کوي، نو تاسو پروفیشنل هیلپ دی کې وغواړئ. سایکیاټریسټ ته ځئ، هغې ته خپل مسله ووایئ. ټیک. فزیوتھراپي هم چونکې ستاسو یو ایکسپرټیز دی یا فیلډ دی، خاص کر ماشومانو حوالې سره به خبره وکړو. کم سټیج کې دی ته ضرورت وي او یا هغه کم کنډیشنز دي چې تاسو ریکمنډ کوئ چې دا د اوس فزیو ته لاړ شي دا ماشوم؟ داسې دی چې ماشوم کله پیدا کیږي نو هغې نه پس موږ هغې څه فیزز راځي هغې ته موږ ډیولپمنټل مایلسټونز وایو. هغې باره کې زه میندو ته هم وایم چې هغه ځان ډېر ویجیلنټ ساتي، چې 2 months ایج کې چې ماشوم چې کوم دی که نه هغه به خپل نیک هولډ کوي، هغه سر ودروي. صحیح. چې خیر دی یو هفته نیمه اخوا دېخوا کیدی شي چې تاسو ته ولګي چې دا خو ماشوم اوس 3 میاشتو سو دا خپل سر نه ودروي، نو this is the cause for concern. You should consult a professional, a pediatric neurologist or a physical therapist for that. داسې نور milestones هم دي، رولینګ چې ماشوم رول کوي، خپل په خېټه باندې ځان ودروي، دا بیا sitting without support شو، بیا standing with support شو، دا ټول milestones دي. او دا نارمل خبرې چې بچه چې کوم دی که نه ماشوم هغه بیبل کوي، لکه داسې ګډې وډې خبرې چې ماشومان کوي، داسې چې تاسو نوټ کړئ چې زما ماشوم خو دا بیخي نه کوي، لکه هغه خو آواز نه وکاږي، نو this is a cause for concern. صحیح. چې هغه ستاسو هغې باره کې داسې هغې مخکې داسې لاسونه خوځې هغه ستاسو لاس کیچ کوي نه، لکه سټارټل کېږي نه، نو this is a cause for concern and you need to consult a physical therapist for that. ځینې داسې بیماریانې وي د ماشومانو چې هغې کې باډي پیرالایز شي نیمه یا ټوله، هغې نه پس خو هغه بیماري خو ختم شي خو هغه پیرالیسس پروسس وي له دې کیس کې بیا څه کوي؟
دا کیس کې دا چې یو ځل چې پیرالایسس هغه انفلیمیشن ختم شو که نه صحیح. بیا ریکوري باندې کس روان شي ښه نو هغې ریکوري دا ده چې ډېر پرولانګډ ده ځکه صحیح. چې د مسل میموري مونږ ریلرن کوو هغې ته واپس شیزونه ښو صحیح د نیورل پاتویز مونږ بیا جوړو ټیک نو دا یو لانګ ریکوري پروسس دی نو چې کنسسټنټ ریکوري او ریګرس ریکوري نو دا کیږي او دا سیشنز لکه دا مونږ خبره کوله جی بی ایس که نه د هغې نه پس دا سیشن بیا ریګولر پکار وي جی بالکل دا ریګولر سیشنز پکاري فور 1.5 years دا تاسو ته ریګولر او سیشنز دې کې چانسز څومره دي د سکسس لکه چې 100% په ماشوم نارمل شي دا 80 to 90% چانسز دي چې ریګرس فزیکل تھراپي وشي نو ماشوم چې کوم دی هغه خپل نارمل اکټیویټیز هغه کولی شي کیچ او کولی دا شي 10% کې څه ډیفیشنسي پاتې شي بیا لکه دا څه ده چې ډیفیشنسي پاتې شي یا هغه ډیزیز ریلیپس شي ښه یا نور څه انفلیمیشن راشي نو هغه پاتویز سم ډیولپ نه چونکې امیونټي هم دې کې لږ افیکټ شوي که نه بالکل دا تاسو چې ویل چې لکه یو چې که د ګرځېدلو کې دی لږ سلو وي یا د سر نه پاسي یا د دې څه هغه شته ایج که نه دا د هر یو ماشوم ډفرنټ وي زه تاسو ته څه وایم چې د دې یو سیټ ایج دی چې څنګه د سر ادرول ایج دی 2 میاشتې صحیح چې د 2 میاشتو ماشوم به خپل سر ادري لکه یو هفته نیمه اخوا دېخوا کېدی شي صحیح نو داسې نه ده چې 3 میاشتې 4 میاشتې وشوې او ماشوم خپل سر نه ودري نو خو بعضې ماشومان ګرځېدلو کې لږ لیټ وي که نه هغه وایي چې جینیټیکلي هم وي داسې که نه نو دی کې هم یو ټایم پیریډ کې نه چې 11 منثs نه پورې 13 منثs پورې د ماشوم ګرځېدو ایج نو دا یو نارمل وینډو او دغسې د خبرو کولو هم داسې خبرو کولو هم چې د ماشوم 2 years شي نو هغه به ون ورډ سپیچ به کوي لکه ماما بابا به وایي یا اوبو یا داسې ون ورډ سپیچ به کوي رو رو به هغه سینټنسز فارم کړي چې تاسو ته ولګي چې زما ماشوم کو د 3 کالو شو هغې ته اوسه پورې ون ورډ سپیچ ده نو بیا دس از ا کاز فار کنسرن صحیح خبرې خو ډېرې زیاتې نورې هم دي پاتې هم شوې خو زه وایم چې اخره کې خپلو کتونکو ته یا زموږ کتونکو ته میندو ته څه میسج تاسو ورکول غواړئ لکه چې څه پکار دي چې دغه ټول شیزونه نه موږ بچ شو زه دا وایم چې نن سبا چې کوم نیو مدرز یا اولډ مدرز مي هغه خپل بچو لپاره خپل فیملی لپاره ځان ایر کړي نو زه وایم چې دا نه دی پکار سیلف کیر به ټولو نه اول راځي ستاسو د فزیکل هیلث اول ځان دی بیا جهان دی او جی ستاسو د فزیکل هیلث ستاسو د منټل هیلث دا ډیر زیات امپورټنٹ دی چې دا شیزونه ښایي نو تاسو به خپل بچو خپل فیملی خیال زیات ښه ساتلی شئ او دې دوران کې چې کوم سوشل پریشرز رسمونه رواجونه هغه څنګه ریزسټ کوو بیا لکه ښځې خو بیا مجبوره یې څه ویلی نه شي دې باره کې زه وایم چې ستاسو پارټنر چې کوم دی هغې سره ستاسو خپل اوپن کنورسیشن وساتئ لکه د بچي تاسو خو نه دی که نه د پیرنټینګ از ا 2 wheel جاب چې فادر هم هغې کې څه کار کوي که نه نو هغې نه تاسو هیلپ وغواړئ خپل سپورټ سسټم ځان له جوړ کې خپل فیملی کې ځان له جوړ کې خپل مدر سسټرز نه ځان له جوړ کې او هیلپ والی لکه ډینای کوئ متاسو ویل چې خلک بیا هغه یو سټیټ اف مایند کی کنه خپل ایګو وجنم سو خلک نه وی چې اوس بیا برته خبرې کوي دروریانې په غورونه کوي کنه چې ماشوم د شو نو موږ د سره خیال دل ساتلو د سره کوي د خلک خپل خیال وساتي ډیره مهرباني چې کرانو کتونکو خبرې د مور او د بچي صحت په حواله مونږ کوشش وکړو چې کومې بنیادی خبرې په هغې باندې مونږ خبرې وکړو ځینې پاتې هم شوې راتلونکي وخت کې به کوشش کوو چې په هغې باندې بیا نورې خبرې هم وکړو ډاکټر مریم فاطمه ستاسو د راتګ او د دومره ښو خبرو کولو دپاره ډېر زیاته مننه کوو او بیا به هم راځئ نورې خبرې به هم کوو جی ګرانو کتونکو ستاسو نه اجازت غواړو الله په امان